بیا په دې خبره باندې هم ځان پوهیږي چې نفل او نیت سره جمع سره مونځ کول د فرض مونځ د بعد صرف د مسبخین مونځ نه پس او د مسوتن مونځ نه پس کیږي، نور مونځونو کې دا هم نشي کولی. ولې چې کله ته فرض مسبخین مونځ وکړې هغه د بعد نفل کول جایز دي مازدیګره پورې. نه که ته مسبخین مونځ ځان ته وکړو بیا جمع ودرې د جمع کې شامل شه نفل وکړه، ولې چې نفل کولی شي د مسبخین مونځ د بعد، خو د مازدیګر مونځ د بعد نشي کولی. مازدیګر مونځ د بعد نفل کول جایز نه دي. اوس که ته مازدیګر مونځ ځان ته جمع سره یا ځان ته د فرض مونځ وکړو بیا جمع ودرې د جمع سره نفل نشي کولی، ولې د مازدیګر فرض مونځ نه پس ماښامه پورې نفل کول جایز نه دي. مسوتن مونځ نه پس خیر دی، مسوتن ټایم داخل شو تا ځان ته فرض مونځ وکړو بیا جمع ودرې ده 4 رکعاته نفل او نیت وکړه، فرض پسې نفل کیږي 4 رکعاته کولی شي. سحر مونځ نه پس نشي کولی، ولې چې سحر فرض مونځ وکړو اشراقه پورې نفل کول ناجایز دي، دا نشي کولی. نه لہذا دا چې کوم حکم دی دا صرف د مسبخین اور د مسوتن مونځ لپاره دی. اور ماښام مونځ نه پس هم تا چې ځان ته 3 رکعاته فرض وکړو جمع ودرې د هغې سره نفل نشي کولی، ولې ماښام مونځ دی 3 رکعاته فرض مونځ او تا 3 رکعاته فرض کړي دي، او چې ته بیا جمع سره 3 رکعاتو ته ودرېږې نه 3 رکعاته نفل نشته، نفل به یا 2 رکعاته کوي یا به 4 رکعاته کوي، 3 رکعاته نفل کول جایز نه دي. نو د دې حدیث بیا دا مطلب دی چې که چېرې یو امیر یو حکمران یو بادشاه مونځ قضا کو یې ډېر تاخیر وکړو ته خپل مونځ وکړه فرض په ټایم باندې بیا هغې سره جمع کې ودرېږه نفل وکړه، خو دا صرف مسبخین اور د مسوتن مونځ کې بل مونځ کې ورسره دا نشي کولی. او که تاسو وګورئ دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه دا فرمایي چې دا خبره ما کوه چې صلیت فلا اصلی، ما مونځ کړی دی زه دوباره مونځ نه کوم. دې کې 2 مطلبونه دي. محدثینو لیکلي چې یو خو دې وجې نه چې ته چاته دا وایي چې ما زه مونځ ځکه نه کوم چې ما مونځ کړی دی. د مونځ داسې شی دی چې دې نه انکار کول پکار نه دي او دې سره سړی سپک ښکاري چېرې زه ځکه مونځ نه کوم ما کړی دی تا ما مونځ سره څه کار. مونځ د الله هم حکم دی، پیغمبر علیه السلام د دې ترغیب چلولی، علما د دې ترغیب چلی، اور پکار دا دی چې سړی د مونځ اهتمام کوي فرض نه علاوه نوافل کوي. او چې ته چاته وایي فلا اصلي زه مونځ نه کوم نه دا بده خبره ده. دې وجې نه که چېرې ځان ته د فرض مونځ وکړو بیا د جمع سره نفل کولو نه هغې کې بیا غنه مخکې دا ما وایه چې زه تا سره د جمع کې ځکه مونځ نه کوم چې ما یو ځل مونځ کړی دی. اگر چې 2 ځل فرض کول د حدیث کې منع راغلي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو فرض مونځ 2 ځلې کول جایز نه دي، نه مه یې کوي چې یو ځل د فرض مونځ وکړو هغه د بعد چې کوم مونځ کېږي هغه به بیا نفل. اور یو مطلب یې دا ذکر کړی دی محدثینو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه شفقتاً دا وفرمایلو چې دا ما وایي چې صلیت ما مونځ کړی دی فلا اصلي زه مونځ نه کوم، کیدای شي هغه بادشاه ظالم وي زر سره ظلم وکړي چې ښه ته ما پسې مونځ نه کوي، او چې بادشاه ظالم وي هسې به در سره ظلم کوي. د بادشاه د ظلم نه بچ کېدو دپاره پکار دا دی چې هغه کله جمع ودرېږي ته ورسره ودرېږه هغې کې د نفل نیت او روایتو کې راغلي دي